الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. قدرمند ورونو، انسان چې په دې دنیا کې وخت تیروي، د نور انسانانو سره تعلق جوړوي، د نور انسانانو سره خبرې اترې کوي، د دې لپاره ټولو نه اهم شی هغه ښه اخلاق دي. موږ او تاسې که چېرته وګورو په معاشره کې بد اخلاقه خلک هم لیدلی شو او ښه اخلاق والا خلک هم لیدلی شو. یو بد اخلاقه انسان څنګه کولی شي چې په ځان کې ښه اخلاق راولي؟ یا که یو انسان غواړي چې ځان به اخلاق انسان او ښه اخلاقي انسان جوړ کړي، نو هغه څنګه کولی شي چې په ځان کې ښه اخلاق راولي؟ قدرمند ورونو، د دې لپاره ډېرې لارې دي. ټولو نه اهمه لار هغه دا ده چې یو انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کړي، چې هغه په خپل ژوند کې د نورو خلکو سره څنګه تعامل کولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به چې چا ستغه خبره، چا به چې ورته بده خبره وکړله، رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هغې سره د عمل ښوده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف به چې چا پروپیګنډه کوله، د هغې خلاف به چې چا غلطې خبرې خپرولې، رسول الله صلی الله علیه وسلم به څه رد عمل ښوده. همدغه راز قدرمند ورونو، ښه اخلاق په یو انسان کې د تربیت له امله هم راتللی شي چې د هغه ښه تربیت وشي. همدغه راز یو انسان کولی شي چې خپلو شاګردانو ته، خپلو بچیو ته ښه اخلاق ور زده کړي. د ښه اخلاقو راوستلو دپاره ټولو نه اهمه خبر هغه صبر ده، چې انسان کې باید صبر وي. انسان باید چې د زغم څخه کار واخلي. که موږ او تاسو چېرته بد اخلاقه خلک وګورو، د بد اخلاقه خلکو ټولو نه غټه علامه او لویه علامه دی چې کله هم هغه ته تیزه خبر وشي یا د هغه د طبیعت خلاف خبره وشي، نو هغه چې دی خپل ځان هغه خبره په ځان باندې برداشت نشي کړلی او یا هغه زغم ونشي لرلی په خپل ذهن کې، نو د هغې خلاف یو دم رد عمل وښیي. هغه خاموشي اختیار نشي کړلی، هغه غواړي چې خپل انتقام واخلي او چې کله هم هغه د دې خلاف یو سخت رد عمل وښیي، نو قدرمند ورونو، همدغه انسان پې بیا بد ښکاره کېږي او همدغه انسان پې بد اخلاقه ښکاره کېږي. همدغه راز ډېر وخت کې موږ او تاسې ګورو، یو څوک زموږ او ستاسې په خلاف خبره وکړي، پروپیګنډه وکړي، لیکنه وکړي، یو چغلخور انسان یې موږ او تاسې پورې راورسوي او موږ او تاسې د هغې د حقیقت نه یو خبر او یو غلط رد عمل وښایو او یا مو د خولې نه کنځلې وځي. نو قدرمند ورونو، دا ټولې خبرې د بد اخلاقیو سره تعلق لري. که موږ او تاسې چېرته غواړو چې د ځان نه بد اخلاقیانې وباسو او په ځان کې ښکلي اخلاق راولو، نو دې دپاره صبر راوستل په ځان کې پکار دي. هر کله تاسې کوشش کوئ چې د غلطې خبرې دپاره، بدې خبرې ته، د یو چا ستغې خبرې ته تیار کښېنئ او چې کله هغوی تاسو ته ستغه خبره یا بده خبره وکړي، تاسو په هغې باندې خاموشي اختیار کوئ. د بدې خبرې بهترین جواب هغه خاموشي ده. د با اخلاقه انسان جواب د کنځلې دپاره هغه خاموشي وي. قدرمند ورونو، تاسې کله هم په ژوند کې خپل ځان، خپل شخصیت دا په بد اخلاقیو، په کنځلو او په بدو خبرو باندې نشئ ګټلی. تاسې همیشه دپاره خپل ژوند کې خپل ځان، خپل شخصیت دا په ښه اخلاقو باندې ګټلی شئ. دا یو چا سره په ښه معاملات کولو باندې ګټلی شئ. دا یو چا سره په ښې طریقې سره خبرې کولو باندې ګټلی شئ. قدرمند ورونو، د بدې خبرې جواب بده خبر نه وي. قدرمند ورونو، کله هم چې یو سپک انسان سره تاسو مخ شئ یا یو کمزور انسان سره تاسو مخ شئ چې هغه اخلاقي کمزورتیاوې لري، نو تاسې کوشش کوئ چې د هغه په بد اخلاقیو باندې، د هغه په کنځلو باندې د هغه په شان رد عمل مه کوئ، بلکې تاسې خاموشه کښېنئ. ستاسې خاموشي به د هغوی دپاره د یو شکست سبب وګرځېږي. تاسې به وکړی شئ چې د خپلې خاموشي په ذریعه باندې هغه انسان ته جواب ورکوئ. قدرمند ورونو، په بدو خبرو باندې صبر کول دا د قوت علامت ده، چې هر کله په تاسې کې دا قوت راغی، تاسې د دنیا قوي ترین انسانان شولئ. تاسې د دنیا هغه خلکو کې راځئ چې کوم خلک د دنیا با اخلاقه خلک وي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.